بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 179 نمبر درس دی د حروف غیر عامله او بعض شروع دی. په حروف غیر عامله کې مونږه درې حروف غیر عامله ویلي دي، درې قسمونه ویلي دي. نن څلورم قسم چې دی حروف مصدریه. حروف مصدریه دا درې حروف دي، یو ما دی، یو ان دی، یو ان دی. نو دا چې دا د یوې جملې نه مخکې ولګي، د دې ما او ان او انا د دې نه وروسته یو جمله وي، هغه جمله د مصدر معنی ته اړوي. د مصدر معنی کې په اردو کې نا راځي، لکه قیاما کړه ہونا، ضربن مارنا، نو د آخره کې نون الف نا راځي. او په پښتو کې لام ساکن راځي. ضربن معنی دا وخل، نو لام ساکن پکې آخره کې راغی. یا د قیاما معنی دا ادریدل، ادریدل، نو آخره کې لام ساکن راځي. نو دا د مصدر معنی ده، ادریدل، خوړل، تلل، ویل، لیکل، نو دې کې آخره کې لام ساکن راځي. دا د مصدر معنی دي. ٹھیک شو؟ نو دا حروف مصدریه داسې حروف دي چې دا په یو جمله باندې داخل شي، یو کلام باندې داخل شي، کنه د یو کلام نه مخکې یا د یوې جملې نه مخکې ولګي، او هغه د ده نه وروسته چې کومه جمله یا کوم کلام وي یا کوم فعل وي، نو هغه د مصدر معنی ته واړی. د هغه معنی بیا د مصدر معنی به کې، دا خپله ذاتي معنی به بیا نه کې. یعنی داسې حروف چې خپله وروستی جمله، یعنی د دې نه د حروف مصدریه نه وروسته چې کومه جمله وي، خپله وروستی جمله د مصدر معنی ته اړی، د مصدر معنی ته اړی. او دا حروف مصدریه درې دي. دا حروف مصدر درې دي. حروف مصدر څو دي؟ ما، ان او ادنا. ما، ان، انا. دا ما چې ده کنه دا پکې غیر عامله ده، دا عمل نه کوي په حروفو کې. او ان او انا چې ده نو دا پکې معنا مصدر ته مړی او عمل هم کوي. او دا ما چې ده دا په معنا کې عمل کوي، خو په لفظونو کې عمل نه کوي. او دا ان او انا چې ده دا په لفظونو کې عمل کوي. یعنی ما غیر عامله ده، ما غیر عامله ده. او ان او انا، ان او انا عامله دي، دا عمل کوي، په لفظونو کې عمل کوي. ما او ان په جمله فعلیه باندې داخليږي. دا ما او ان چې دا صرف په جمله فعلیه داخليږي، او ان چې دا په جمله اسمیه داخليږي، او ان په جمله اسمیه داخليږي. ٹھیک شو جی؟ نو دا ما او ان په جمله فعلیه داخليږي، دا جمله فعلیه معنی مصدر ته اړی. او دا ان چې دا په جمله اسمیه داخليږي، او د جمله اسمیه معنی مصدر ته اړی. د ما مصدریه مثال، د ما مصدریه مثال، ضاقت عليهم الارض بما رحبت. دی با جاره سره چې ما لګېدلې، دا د ما مصدریه دی. ما رحبت، په هغوی ځمکه تنګه شوه. ضاقت معنی ده تنګه شوه. عليهم الارض، په هغوی باندې ځمکه. بما رحبت، بما رحبت د وسعت باوجود، د وسعت نه علاوه په هغوی باندې ځمکه تنګه شوه. نو د ما چې دی دا د رحبت، دا رحبت دا فعل ماضي ده. رحبت څه شی دی؟ دا فعل ماضي ده. نو په دې مثال کې دا دی، ګوره په دې مثال کې رحبت فعل ماضي ده. د ما مصدریه د وجې نه، د ما مصدریه د وجې نه معنی د مصدر معنی شوه. ٹھیک شوه؟ نو رحبت معنی ده هغه وسیع شوه، هغه کولاو شوه، وسیع شوه یعنی غټه شوه، کولاو شوه. نو د ما د وجې نه به معنی شي د هغې وسیع کېدل، د هغې غټېدل. دا د ما مصدریه د وجې نه شوه. اصل کې د رحبت معنی را وسیعه شوه، خو د ما رحبت معنی شوه وسیعه کېدل. ٹھیک شوه؟ خجی نو تا ته اوس وایي د ما مصدریه د وجې نه معنی د مصدر معنی شوه، یعنی وسیعه کېدل، وسیعه کېدل. ټیک شوه؟ اوږدېدل، غټېدل. خجی دا خو د ما معنی وه چې په فعل ماضي داخل شي، د هغه فعل ماضي معنی د مصدر معنی ته واړی. د رحبت فعل ماضي ده، د ده خپله معنی ده وسیعه شوه، وسیعه شوه. او د ما د وجې نه اوس د ما رحبت معنی شوه وسیعه کېدل. ٹھیک شو؟ نو تا ته وایي چې ضاقت عليهم الارض بما رحبت، په هغوی ځمکه تنګه شوه د وسیعه کېدلو باوجود، د وسیعه کېدلو باوجود، یعنی چې په هغوی باندې ځمکه د وسیعه کېدلو باوجود تنګه شوه. ښه جي؟ او د ان مثال، دا ان ما او ان دا په فعل جمله فعلیه باندې داخليږي. ما په جمله فعلیه داخليږي او انم په جمله فعلیه داخليږي. اعجبني، اعجبني
ان تضربا دا اصل کې د تضربو فعل مضارع ده د ان مصدریه د وجه نه د دلته کې د تضربو ضمه ختمه کدی نسب هم ورکو او د معنی د تضربو معنی ده تو وخی یا به او وخی د ان تضربا معنی ده ستا وخل یعنی تمہارا مارنا تمہارا کسی کو مارنا نو دلته کې د تضربو معنی ده تو وخل کې یا به اوکي تو وخل کې یا به اوکي د ان تضربه معنی ده ستا وخل کول یعنی چې ته کوم وخل کې دقه یادوي ستا وخل کول یعنی ضربک د ان د وجه نه د تضربو معنی شوه ضربک ضربه معنی ده وخل او که معنی ده ستا وخل یعنی د اعجبني ان تضربه معنی ده په ما ستا وخل ښه ولګېدل یعنی ما ته ښه معلومه شو چې ته کوم وخل کې نو ستا وخل په ما ښه ولګېده په دې مثال کې تضربو فعل مضارع ده د ان مصدریه د وجې نه د مصدر معنی شوه د ان مصدریه د وجې نه د تضربو معنی د څه شوه د مصدریه معنی شوه ټیک شوه د مصدر معنی شوه ښه جي دا خو ما او ان دا په جمله فعلیه داخلي ده او جمله فعلیه معنی مصدر تاړوله اوس ان چې دی ان دا په جمله اسمیه باندې داخليږي او دا جمله اسمیه چې ده هغه دغه تاړی هغه مصدر ته اړی نو دا په پوره جمله داخليږي او جمله اسمیه باندې او هغه د جمله اسمیه مصدر ته اړی اعجبني انك قائم اعجبني یعنی ما ته خو لګید په ما خو لګید انک قائم یعنی ستا ادریدل نو دا ستا دا انت قائم ته ادریدي انت قائم معنی ته ادریدي نو د دې ان د وجنه دا انت چې کنه هغه کا شو کا انک قائم ستا ادریدل نو دا د دې ان د وجنه د انت قائمون معنا د مصدر معنی ته وړي یعنی قیامک اعجبني قیامک اعجبني قیامک د دې ان د وجنه د دې انت قائمون معنا د قیامک شوه په ما ستا ادریدل خو لګیدل په دې مثال کې انت قائمون د ان مصدریه د وجنه د مصدر معنی ته وړېدو یعنی قیامک ستا ادریدل ٹھیک شو د انت قائمون دا د دې ان د وجنه قیامک معنی ته وړېده صحیح شو جی نو دا حروف مصدریه دي حروف مصدریه درې دي ما ان او ان دا ما او ان دا په جمله فعلیه باندې داخليږي جمله فعلیه د مصدر معنی تاړی او ان چې دی دا په جمله اسمیه داخليږي او د جمله اسمیه معنی چې دی هغه د مصدر معنی تاړی دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام